دوه درې کاله نه لګي زما خیال په میاشت نیمه کې به ټول نتایج به تاسو ته مخامخ راوځي. بیا که دا موږ ګورو نو دا خبرې مخامخ راځي لګې دي او دا شیزونه په یو څو ورځو کې واضح به هم شي چې د یو خاص مقصد لپاره یو خاص سازش لاندې دا انتخابات دا ډرامه وشوه. څنګه چې د ټي وي ډرامه وي که نه چې هغې کې هر یو کردار لیکلی کېږي او د هغې هغه سیټینګ برابرېږي که نه نو دا انتخابات هم هغه شانتې سیټینګ شوی او هغه خلک چې کم د جمهوریت مخالف دي هغوی دا سیټینګ دا برابر کړی دی چې دا سیاسي پارټۍ به یو بل سره جګړې کوي او موږ ته به محتاجه ناست دي. لیکن که ورکړی شوي دي نو دا هم د دانلۍ نه بغیر نه دي ورکړی شوي. او دا به تاسو وګورئ چې د دې به کم نتایج راوځي. بیا ورسره دا خبرې هم کېږي چې 18 ترمیم ختموي، صوبو اختیارات راکموي، نور داسې بعضې اقدامات اوچتوي چې دا وسایل چې دي دا صرف د یو څو مخصوص خلکو په مرضی باندې تقسیم شي. بیا دغه شانتې چې دا کم الزامات لګي په ریټرننګ افسرانو باندې او چې کم خلکو په هدایتو باندې د ریټرننګ افسرانو چې کارونه کول د هغې تحقیقات پکار دي او دا قوم ته مخامخ کېدل پکار دي ځکه چې اربونو روپۍ د قوم ضایع شوې. د خلکو دا تمه وه چې انتخابات وشي، سیاسي استحکام به راشي او نوی حکومت په د معاشي مسایلو طرف ته توجه ورکړی شي. دا څه لوبه چې وشوه هغه په نتیجه کې عدم استحکام کې زیات اضافه وشوه. زما خیال دا مونږ چېرته نون لیدلی چې لا د اسمبلۍ یو اجلاس شوی دی او خبرې جګړو ته او کنځلو ته او نارو ته او یو بل ګریوان ته لاسونو چلو ته ورسېد. دا شی به چلي څنګه؟ د دې نتیجه به سره وځي. په دې باندې سوچ کول پکار. د دې ټول هر څه په نتیجه د خلکو یو طرف ته د جمهوریت هم هغه اعتماد اوچت شوی دی خو بل خواته ګورې د ریاست نه هم اعتماد اوچت شوی دی، ادارو نه هم اعتماد. مونږه ستاسو په وساطت سره دا مطالبه کوو چې د دې انکوایري پکار ده او دا څوک هم چې په دې کې انوالو دي هغه مخامخ کېدل پکار دي.